کې وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان بنی سنن زما طاقت او توان تا کمه پړکړلې دا خپل دین به پرې دیت کده پړکړه مقدم غاړه به ایمان تا حضرت اویل بسم الله راز تیار یم زولاړې د اسلام خدمت هر شان تا اصحاب ورته ویل چې غلامان شتا سرکار صد پاره اوزی بیا میدان تا حضرت نمن لشلو ورتر غاړه پدرې زله پهلوان را پړ کزان تا نو پهلوان وی خدای زور در سره دی زور می نشي رسیدې زور د سبحان تا نو پهلوان زر کلمه او معدنا سره ټټ کده کونه نو پهلوان تا نو طاقت الله دون ور کړو چې د دنیا یو پهلوان هم د پیغمبر علی السلام د زور نو د سلور زرو پهلوانانو طاقت الله ور کړو پیغمبری چې الله ورکړي ناغه ول کامل او مکمل ورکړي وا مخکینی پیغمبران چې په دنیا ترالل ناغه به یو خاص قوم د پاره پیغمبرو بل قوم له بل پیغمبر راته یو خاص زمانه د پاره به پیغمبرو بل زمانه له بل پیغمبرو نو پخوانی پیغمبران د خاص علاقه او د خاص قومونو پیغمبران خو زمان پیغمبر علیہ السلام تر قیامت د تمام مخلوق د پاره پیغمبر دی او د دین پس د بل پیغمبر دراتلو ضرورت نشتا عیسی علیہ السلام پیشنگوئی مخ کې کړل چې زه پیغمبر یما خدا زیر در کوم چې ما نه برست پیغمبر راضی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیہ السلام ګڼ نومونه دي نو عیسی علیہ السلام پیشنگوئی چې کین هغه کې احمد نوم خی ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد ز تاسو لزیر در کول کې د یو پیغمبر یاتی من بعدی مانا برست راضی اسمه احمد هذا غنم بوی احمد صلی الله علیه وسلم که زمان پیغمبر علیہ السلام نرست بل پیغمبر راتلے نو دا عیسیٰ علیہ السلام پشان زمان پیغمبر علیہ السلام با هم فرمایلی چه ما نرست بفلانے راشی خونا پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زگور خاتم النبیین یما اما نرست بل پیغمبر نرازی لا نبی بعدی او بل حدیث مبارک کی راضی کہ پیغمبر علیہ السلام خپل دو گوتے داسی یوزے انوی صحابہ کرام ته خول مثال خی انا والساعتو کهاتین ز او قیامت د دې دو گوت پشانتیو زته لګ را مخ کې شمو قیامت را پسې دې لکه منځمه گوت لګ مخ کې دا بل رستو دا نو زته لګ را مخ کې شمو دا قیامت را پسې دې انا وساعت کهاتین زو قیامت دقسیو نو د دې دو گوت په منځ کې بل گوت نشتا او کبل گوت په دې کې پیدا شو ناغه سره وسکه ډاکټر له وځي اپریشن بکې دا بدیخکاری د دې دوه غوتو منځ کې بل غوتا بدیخکاری نو دی له اپریشن کې کټ کې به نک غوتا پدې دې کې روزي هم به کټ کې ک غوټه پکې وروته او مو ک پوډه وروته د دې دوه منځ کې ارشي چراغ دغه اپریشن وکا نو د پیغمبر علی السلام او د قیامت په منځ کې قبل چا سر را پورته کو چې د پیغمبر نو اپریشن به ولا کوي مرزا غلام احمد قادیانی لا اپریشن شوی دی رک شو د دنیا نا دا سه ډیرو خلکو چې هغوی د پیغمبره دعوی کړی دي نو په بی عزته باندې قتل شوی دی او د سماتی د پاسه قتل شوی دی د پیغمبر علیہ السلام نرستو بل پیغمبر ناراضی عیسی علیہ السلام چې راځي نو داغه جواب داده چې عیسی علیہ السلام زمنګ د پیغمبر علیہ السلام نه مخ کې پیغمبرو اوس په اسمان کې دی او د قیامت نه مخ کې برازي خو زمنګ د پیغمبر علیہ السلام د امت د عالم په حیثیت برازي تورات به یادی انجیل به یادی زبور به یادی زمان قرآن به یادی زمان د پیغمبر علیہ السلام احادیث به ټول یادی
او فیصلی چې کوي نو زمنګ په دې قرآن او د پیغمبر علیه السلام په احادیث مبارکو به فیصلې کوي. نو نوی پیغمبر به ناراضي، نوی پیغمبر د پیغمبر علیه السلام نه رستو ناراضي. خو دې دې کې چې راشي نو د پیغمبر حیثیت نه د امت د عالم حیثیت. مثال په طور د پنجاب هم گورنر دی او د سرحد هم گورنر دی. او د پنجاب گورنر که سرحد تراشي نو گورنری خې ختمه ده، خو په سرحد کې د گورنر په حیثیت نه دی، د میلمه په حیثیت دی. د سرحد بخپل گورنر گورنری کوي. نو عیسی علیہ السلام کراشي نو دا خپل پیغمبري ختمه نه ده، خو د پیغمبر په حیثیت نه زمنګ د پیغمبر علیہ السلام د امت د عالم په حیثیت او فیصله به ټول زمنګ د پیغمبر علیہ السلام د شریعت مطابق کوي. نو په پیغمبر علیہ السلام پیغمبري الله ختمه کړې ده. دا انګریزان کافران دوی د جهاد د نوم نه یریږي، نو د جهاد د نوم ختمولو دپاره پنجاب کې مرزا غلام احمد قادیانی هغه را پیدا که پټواری او ترقی ورکړه، پیغمبریت او خدایت یې ورسو. هغه ختم نبوت نه مني، هغه وایي چې زه واپسې هم راځم او بل به م واپسې راځي، بل به م راځي واپسې. پیغمبري ختمېږي نه. د دغه مرزا د عقیدې یو ججو او زمونږ د علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه سره ملاقات شوی. علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه غم ورسره. نو دغه جج ویل به مولانا نبوت څه شی دی؟ افغانی صاحب ورته ویل وی نبوت یو اعلی منصب دی، یو لوی نعمت دی. او داسې د نبوت صفتونه کول او د منځ کې خبره کټ کړه چې دومره ښه شی دی او دومره لوی نعمت دی. نو تاسو مولیانو مسلمانانو په پابندي لګولې چې ختم نبوت دا نبوت ختمول نه دی پکار، بلکې دې له زیاتواله پکار دی. هر محله کې یو یو پیغمبر دی وي، هر کوڅه کې او هر محله کې دا شی زیاتول غواړي. تاسو په پابندي لګولې چې ختم نبوت. افغانی صاحب چې دا سړی خوشوده دی، د سره قرآن او حدیث ویل مناسب نه دی، خو زه د ده په ژبه کې اوس دله جواب ورکول پکار دی. هغه زمانه کې دا د 100 او د 500 نوټونه نو او غټ نوټ د 100 پاکستان نوټ د 100 غټ نوټو. افغانی صاحب نوټ راویسته وی جج صاحب دا شی څنګه دی؟ او ته دا خو ډېر ښه شی دی. وی چې ښه شی دی نو کدا عام شي نو خدای چې هر چا سره ډېری وي او چې هر چا سره د 100 نوټونه ډېری نو خدای وی که زه یو مهر جوړ کما او په سپین کاغذ دا مهرونه لګوم او د 100 نوټونه تیاروم او خلکو له ورکوم د هر چا جیبونه به ډک شي، ټول به مالدار شي. ښه ده که نه؟ وی نه دا شی غلط دی، داسې به نه کې. وی دا ولې؟ وی دا نوټ جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو دی او چې څوک یې جوړی هغه د سزا قابل دی. جج چې دا خبره وکړله نو دې ته تپوس کوي چې دا ولې دونه ښه شی دی او تا یې دونه بد ووی؟ دا ولې؟ دا ورته وایي چې د نوټ د جوړولو اختیار حکومت سره دی، بل څوک به نوټ نه جوړی. او که بل چا جوړ که هغه جعلي اوس د سوځولو او جوړولو والا سزا قابل. افغانی صاحب ورته وایي څنګه چې د نوټ د جوړولو اختیار حکومت سره دی، داسې د نبوت اتارټي او اختیار الله سره دی. الله چې څوک پیغمبر کوي نو هغه به پیغمبر وي، او که ما او تا چاله د پیغمبرۍ درجې ورکولې هغه جعلي دی. څنګه چې جعلي نوټ د سوځولو دی داسې جعلي پیغمبر دی هم د سوځولو دی، او چې څوک یې جوړی هغه هم د سزا قابل دی. فبهت الذي كفر، کافر قلار شو، بیا جواب نو. د عیسی علیہ السلام نه هم دا قادیانان انکار کوي، انګریزان ته نه انکار کوي چې وفات شوی دی. او زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیہ السلام اوس جمدی دی، ظلمی دی، اسمان کې دی او قیامت نه مخکې به راځي.
یو انګریز راغی او هغه د دیوبند عالمانو ته چیلنج ورکوي ما سره باس وکړي د عیسی علیه السلام په باره کې. زه وایم چې عیسی علیه السلام اسمانونو کې نشته، باس کو. نو د دیوبند بزرګانو ورته علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورمخکې کوي د سره باس وکړي. اوس ډېره دنیا را جمع شوې ده، بحث کېږي. نو دغه انګریز وایي چې تاسو مسلمانان دروغجن یې، تاسو وایي چې عیسی علیه السلام اسمان کې دی او زه 15 کاله اسمانونو کې پاتې شویم، هر یو اسمان مې ګوټ په ګوټ لټولی دی، یو ځای کې په اسمان کې عیسی علیه السلام نشته، تاسو دروغ وایئ. افغاني صاحب دته د ده په ژبه کې جواب ورکوي، وایي ته خو وایې چې 15 کاله مې ټول اسمانونه وکتل نو پکې نو، خو زه خو پرون د اسمان نه راکوز شویم، پرون غرمه کلو میدان کې ناست و، ما ته وایي چې دا د ښکاره ناست یم، راته وګوره، او تاسو یو ړوند رالېږلي و، هغه زه نه یم لیدلی، دا انګریز خو تاسو ړوند رالېږلي و. زمونږ پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، دی نه وروسته بل پیغمبر در راتلو ضرورت نشتا. نو دا صفتم الله کامل او مکمل ورکړی دی. بیا قرآن دا هم د پیغمبر علیه السلام یو معجزه ده، او معجزه دې ته وایي چې د دې د مثل د راوړو نه تمام مخلوق عاجز وي. نو د قرآن د مثل راوړو نه ټول مخلوق عاجز دی، تر قیامته د دې مثل څوک راوړی نشي. نو دا قرآن هم معجز کامل او مکمل کتاب. او امتیان چې الله ورکړي دي نو هغې ته هم خیر الامم ویلی دی، د تمام امتونو نه بهترین او د تمام امتونو سردار دی. دا امت د تمام امتونو سردار، او دی امت ته الله پاک ډېر لوی انعامات ورکوي. د رمضان میاشت دا د